نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم. سورة الشمس مکی سورت دی نبی علیہ السلام د هجرتنا وړاندې نازل دی. سورت د سورت الشمس د کا د سورت په ابتدا کې لفظ د شمس راغلی. د سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره یو نوی نازلېدو په لحاظ سره دا سورت شپږشتم دی. په دې سورت کې یو رکوع 15 آیاتونه دي. په مخکې سورت کې الله پاک د خیر او د شر د دوو لارو ښودنه وکړه. په دې سورت کې هم الله پاک د خیر او د شر د دواړو لارو ښودنه کوي. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت واضح دی. د سورت په ابتدایي آیاتونو کې الله پاک د خپل قدرت نمونې ذکر کوي. اللہ پاک د خپل قدرت نمونان ور ذکر کی، سپوږمۍ ذکر کی، ورځ ذکر کی، شپه ذکر کی، اسمان ذکر کی، ځمکه ذکر کی او نفس دا مخلوق دا ذکر کی او هغه ذات قسم کی چې هغه ذات دا نفس برابر پیدا کړ. بیا الله رب العالمین فرمایي چې ما دا نفس پیدا کو، دې مې برابر کو، اندامونه مې ورته جوړ کړل، ظاهری باطنی قوتونه مې دته ورکړل، د هغې نه بعد مې دې مکلف وګرځو، دته مې د نیکۍ او د بدۍ دواړه لارې وښودلې. پیغمبران مو ورته راولېږل چې تاسو د دې پیغمبران ومنل نو نیکۍ لار دا ده، او که د پیغمبرانو ونه منل نو ستاسو دپاره د نقصان او د تاوان لار دا ده. بیا چې کومو کسانو د پیغمبرانو ومنل، ځان یې د کفر نه، د ګناهونو نه، د نقصاناتو نه وساتو، الله فرمایي دا انسان کامیاب شو. او کوم انسان چې کفر اختیار کړو، د پیغمبرانو مخالفت او نافرمانی وکړه، الله فرمایي دا په تاوان کې شو، په نقصان کې پرېوت. بیا د نقصان والا خلقو واقعا مختصرا ذکر کوي. ثمودیانو ته پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تلو دی مخالفت او نافرمانی وکړه، معجزې مطالبه وکړه چې موږ ته د اوښه را پیدا شي، د دې غر نه معجزې په طور صالح علیہ السلام ته الله پاک اوښه ورکړه، هغې به بیم کړ. خو دې ته ویلی شو چې دې ته به څه وایې نه، تکلیف به ورته نه رسول. مخکې واقعه په تفصیل سره سورې هود کې او په سورت اعراف کې ذکر شوې ده. نو په دې کې یو بدبخته پاسېده چې د هغه نوم خودار ابن صالح دا اوښه زخمي کړه. نو چې زخمي کړه، الله جل شانه په دې باندې عذاب راوستو او ثمودیان یې ټول په ټول هلاک کړل. ظلم دې یو کړو، خدا نور پې ورسره خوشحاله و. خودار ابن صالح خدا اوښه والې وه او خوشحاله پې ټول و، الله ټول هلاک. د انسان د مسلمان کار دا د دیو په ظلم خفه کېږي. ظلم به کویم نه، خو که څوک یې کوي نو په هغې ظلم به دې خفه کېږي، او که نه دې په ظلم خوشحالېږي نو دا دې ظلم کې شریک دی. نو الله پاک د صالح علیہ السلام دا قوم په دې طریقې سره هلاک کړ. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والشمس قسم دی پنور باندې وضحاها او پرانا د دې باندې کله چې دې د رڼا خور شو کامل شو، والقمر او سپوږمۍ او قسم دی په سپوږمۍ باندې اذا تلاها هر کله چې دا راشي رستو د انور د پرېوتونه، والنهار اذا جلاها او قسم دی په ورځ باندې هر کله چې دا روښانه کړي د انور لره، یعنی دا انور یې روښانه کړي لکه مجاز. واللیل اذا یغشاها او قسم دی په شپه باندې هر کله چې دا پټه کړي د ورځ لره په تیارې باندې. والسماء وما بناها او قسم دی په انور باندې او په هغه ذات باندې چې د اسمان یې جوړ کړي دي. والارض وما طحاها او قسم دی په
زمکه باندې او په هغه ذات چې دا یې خوره کړې ده ونفس وما سواها او قسم دی په نفس مخلوقه باندې او په هغه ذات چې دا یې برابر پیدا کړې دي الهمها فجورها وتقواها پس وی خودل دی نفس تا گناهونه ددو او نیکې ددو کم کارونه بد دي مت خودل چې دا به نه کې او کم کارونه چې صحیح دي مت خودل چې دا به کې دې دپاره الله پیغمبران راولېږل او د پیغمبران نه بعد د نبی علیه السلام په امت کې الله علما او د دین داعیان پیدا کړل چې خلکو ته به سمه لار ښیي چې دا اختیار کوي او بده ورتقي چې دینه ځان وساتي قد افلح من زکاها پتاقی سر کامیاب شاغ سوک چاغ زان پاک کو دا نفس پاک کو وقد خواب من دساها او پتاقی سر ناکام شاغ سوک چی دا نفس ککڑ کپ گناہونو کی کذبت تمود بطواها تکذیب کو تمودیان دا پل پیغمبر صالح علیہ السلام پا وجہ دا سرکشیخ پلی دی سرکشی وکړه هغه تکذیب وکړه اذ انبعث اشقاها کله چې پاسې د پدې کې او بدبخت سړی اوخې چې زخمی کړ فقال لهم رسول الله بس وی دي رسول الله صالح علیه السلام ناقۃ الله وسقياها تاسو پرېږ دي دا اوخو د دې نمبر د اوبوس کلو دې ته بسوای نه فکذبوا دي تکذیب وکړه او فاقروها پس دا اوخې زخمی کړه فدمدم عليهم ربهم بس هلاکت را وست په دی باندې رب دوی بدمبیم په سبب د کفر دوی فسواها پس دې برابر کړ په دې سزا کې ولا يخاف عقباها او الله پاک نه یریږي د انجام د دې کافرانو د عذاب نه دنیا کې چې چاره څوک سزا ورکړي نو سبا یریږي اسنه سره بیا وای انتقام واخلي ورب العالمین چې چاره سزا ورکړي دا پروا یې نشته چې دی به ماته سبا وای ځکه الله پاک ته څوک څه ویلي نشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین